زمارونو دو سیزونه دی. یو د مسلمان خاصیت دی او بل د منافق. سخا د مسلمان خاصیت دی چې کوم انسان سخی وي دا د الله پاک سوچه بنده او سوچه مسلمان دی. لکه که ضرور بس. او چې کوم انسان بخیل دی په حدیثو کې د دنه په منافق او د الله نه بلری تعبیر شوی دی. دا ما چې کوم حدیث اولس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے چې کوم انسان سخا کوي دی الله ته نږدې دی، قریب من الله. الله نزدېکت دا معنا چې د الله خوښ دی. د الله نزدېکت دا معنا چې الله به په خپل رحمت د الله رحمت ته نږدې دی. د الله نزدېکت د الله دا یو خپل صفت بلا کیف و بلا کنه طالبان پې پوهېږي. دا الله ته نږدې دی، الله ته خوشحاله دی. قریب من الناس، خلقو ته هم نږدې دی. داسې انسان له خلق ورځي، خلق ته نفرت نه کوي، د خلقو ورسره مینه وي، د خلقو محبت یې ورسره. قریب من الجنه، جنت ته هم نږدې دی چې ساته وخیږي بل شی نشته، نیغ به جنت ته ځي. بعید من النار، د اور نه لرې دی، ورته به نه ځي. او اور بیا که په قبر کې وي او که په آخرت کې وي د اور نه به بچي. او بیا بخیل څه دی؟ حضور پاک فرمایي دا بعید من الله، دا الله نه لرې دی، دا الله د رحمت نه لرې دی، الله ته خفه دی، الله ته خوشحاله نه دی. بعید من الناس، د خلقو نه هم لرې دی. خلک وایي لرې که مړه دا څه بخیل دی، لرې که سړیا دکې خو هېڅ خیر نشته، نه د جومات او نه د مدرسې او نه د غریب او نه د مسکین هېڅ پکې نشته. په داسې کې بعید من الجنه، د جنت نه لرې دی. که دی مسلمانی او بخیلی نو جنت ته به ځي، خو ډېر وروستو به ځي چې اور کې وډبولی شي. او که دی منافقي کافري خبره خلاصه ده. او قریب من النار، اور ته نږدې دی چې ساعت وخېږي نیغ به اور ته ځي. نن د تر سخا خبره کوم، بله جمعه انشاءالله د بخل درته کوم. نو سخاوت ډېر ښه شی دی. سخاوت څه ته وایي؟ سخاوت دې ته وایي چې چاته د کوم څیز ضرورت دی اوله ورکې. ګورې سخاوت زمونږ دا طالبان وایي اعطاء ما ینبغي لمن ینبغي، چې کوم څیز چاته ضرورت دی هغه له هغه ورکې. یو انسان ته د جامو ضرورت دی، جامې وله ورکې. یو انسان ته د پیزار ضرورت دی، پیزار وله ورکې. د یو انسان د لور واده دی، هغه ته د جهیز ضرورت دی، دا وله. نغدې پیسې په ټولو کې ښه شی دی، ځان له پې جامې لي او که پیزاره لي او که لور له پیرسا لي. یو انسان ته د پوهې ضرورت دی او ته په دین پوهې کې دا هم سخا دی. یو انسان ناپوهه دی او ته وایې راشه زه دې پوهوم، دا هم سخا ده. یوازې مال سره تعلق نه لري، چاته چې کوم شی مناسب دی او ته ورته هغه شی ښیې. یو سړی د دین نه دی خبر او ته د دین نه خبر کې. یو سړی د شریعت د مسلې نه دی خبر، ته وایې راشه د شریعت دا مسله راته ښیم. یو سړی د جنت د حالاتو نه دی خبر، دی په جنت پوهېږي چې د زړه کې مینه پیدا شي. یو سړی د دوزخ نه دی خبر، ته د دوزخ خبرې وکړې چې دی ویریږي او د الله تابعدار جوړ شي. دې ته سخي وایي. بخیل دواړو کې دی. یو سړی ته ضرورت دی د مال نه ورکې، دا هم بخیل شو. یو سړی د دین پوهه حاصلې یو ته ورته نه ښیې، دا هم بخیل شو. نو سخا ډېر اوچت شی دی زمارو. دا زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتو او صحابو ته زده کړی دی. قسم دی حضور پاک دومره سخي و. بخاري شریف کې راځي یو ځل یو زنانه ورته صادر راوړو او د هغه صادر له پولیس کې هم جوړ کړي او ښایسته ښکلې او په دې غاړو باندې ورته ګلکاري ګلونه جوړ کړي، ښایسته کړي. لکه اوس هم بعضې خلک صادر د پلو نه جوړ کړي ښکلې مزېدار ځونډې ورته موږ وایو، او د غاړو کې ورته ګلونه یې جوړ کړي او ښایسته کړي وو والله. او هغه زنانه هغه صادر راوړو رسول الله مبارک له په خپله مشره ښځه وه. وایي د الله رسوله دا مې دله په خپله دا غاړې جوړې کړي دي او دا صادر مې دله په خپله ډولې کړی دی.
دیله مې راوړه چې تا ته واچو تاله درکم چې ته واغوندې او صحابه وی حضور پاک ورته ډېر محتاج او دغه وخت کې ځکه د رسول الله مبارک چې خپل کم صادر عموما به دوه صادر یو به لنکړو د پرتوک په ځای او یو به د کمیس په ځای رضان نه تاو کړو نو یو صادر د پیغمبر علیه السلام شلیدلې او ټوکړې ورته لګېدلې نو ورته ډېر زیات محتاج او ډېر زیات ورته خوشحاله شو چې ښځې هغه صادر ورکو خشته ډولې نو رسول الله مبارک زر کور ته ننوته او هغه د لنګ په ځای چې کوم صادر و هغه یې لر کړ او دی یې واچو او بار پکې راووت حضور پاک هم ورته خوشحاله او صحابه هم یو صحابي ناست دی الله رسوله وی ډېر ښکلی صادر دی ما لی نه راکې زر کور ته لاړ اړو غږ یې ونه کړ خپل زوړ صادر یې واپس د ځان نه تاو کړ او دی یې ونغښته راوینغښته او هغه صحابي لی ورکوي دا واله دې ته سخا وایي دا نه چې یاره ورې خفه نه شي ما له خوا ښځې راوړه اوس که تاله در کوم به خفه شي دا نه چې یاره ورې دا خو زما ضرورت دی ورې که تاله به بل در کمه نه او هغه صحابي څه وایي ما احسنها څه ښکلی صادر دی څه مزېدار دی ما لی راکړه نو صحابه هغه صحابي ته بیا دوه درې خبرې واورولې وی ګوره دا دې ښه ونه کړل ما احسنته ښه دې ونه کړل تا ته ښه پته ده چې حضور پاک نه څوک شی وغواړي نو رد کوي نه او هغه ورته محتاج او څونه په مینه یې واچو څومره ښکلې ورسره ښکارېده ورته محتاج او تا ته یې وغوښته او درته پته ده چې دې شی نه رد کوي هغه صحابي وایي نه 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 ما دې له نه دی غوښتې ما دې له غوښتلې لتکونه کفني چې دا زما کفن شي مړ شم او دی کې ښخ شم ځکه د حضور پاک مبارک اغوستلی صادر دی نو مقصې وشو هغه صحابي چې بیا کله وفات شو نو حقه یې ځان لی ښودی او هغه د هغه کفن وګرځېد لیکن د حضور پاک څخه ته وګورئ یو موقع کې په یو لاره باندې روانو یو ځنګل کې یو بانډیسی راغی بانډیسیان خو رو رو به دین زده کاو هغې له آدابو نه پوره نو خبر او حضور پاک ته ودرېد او د رسول الله مبارک صادر ځان نه تاو کړی و او صادر یې داسې کلک راښکه که نه داسې کلک چې د پیغمبر علیه السلام په دې سټې پټه جوړه کړه وایي راکه د خدای مال که نه تا سره چې د خدای کم مال دی نو ماله ته ولې نه راکې راکه که نه رسول الله مبارک مسکې شو غږ یې ورته ونه او فوراً یې صحابه ورته وی شابه دله څه ورکې او بیا سو فرمای او بیا په دقه سفر کې یا بل سفر کې روان دی خلک نو رستو کېږي او خلک ورپسې دي مال راکه مال راکه نو صادر یې اونه کې ونښته وی صادر راکې د ما نه صادر په دې اونه کې ونښلو هغې ټولو لی غنیمتونه ورکړل او بیا فرمایل وی قسم دی که د دې اونې د دې څانګو د دې اون عمره مال ما سره په یو ساعت کې به در باندې تقسیم کړم بیا به دا نه وایه چې دی بخیل دی حضرت ابو ذر وی رسول الله مبارک ما ته فرمایل ابو ذر احد ته وګوره که نه احد د ښکاري وی ما وی که څه کاری دی او ما احد ته لیږي نو ما ورته وکتل چې څونه ټیم پاتې دی چې لاړ شم وی ما ته وی ای ابو ذره که د دې احد عمره سره زر ما ته میلو شي که نه نو په یو ساعت کې به خیرات کم دومره به پرېږدم چې را چاره باندې قرض دي چې قرضداري لی ورکړم دقه صحابه زده کړی د پیغمبر علیه السلام صفتونه په صحابو تقسیم دي یو صفت په یو کې دی بل په ټول کې اجمالی پراته دی خو دا سخت صفت په یو صحابي کې دی مشهور صحابي حضرت عثمان رضی الله عنه تاسو ورته څوک عثمان غني وایي وی دی مالدار او څوک ورته عثمان سخي وایي چې دی کې سخاوت ډېر زیات یقینا یو سړی د شام نه راغی د شام نه چراغ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمانہ بادشاہ نیک ابو بکر لورا کیا نے تپوسو کو بادشاہ کم دے کینی داغه دا خیالو غنی د بادشاہ تبا باقاعده پروتوکولی او د باقاعده څوکیدارانی او نوکران به یو فوج او پولیس په غیر چا پیر پراتی و هغه مخامه محراب کې جناسته دا بادشاہ ابو بکر دا دی او نیک ورته راغی چې کېناست دا شامی شام ډېر لرې دی ورته وی اے امیر المؤمنین اے بادشاہ
زه راغلی یم د شام نه، ته بادشاه مې او مالداره مې. د هغه دا خیال و چې دا بادشاهان خو وي مالدار، واقعي زموږ د بادشاهانو ته وګوره توبه و بس، خو دا اوږې سترګې دي، دا مالدار دي خو اوږې سترګې دي، دا د زړه نه بخیلان دي ظالمان. دین خدي دي پیسو پسې را جمع کا را جمع کا را جمع کا، نو کارخانې نو ځمکې مړه نو جزونو پورې هر څه واخلي. زه کله کله سوچ کوم په دې پیسو دا ظالمان کوي څه؟ دومره دولت دی سره دی چې د دوی کېږي، د دې د زامنو کېږي، د لوڼې کېږي، د نوسان وسو یې کېږي چې ښه عیش و عشرت پې کوي، نو د نوسو کړوسو پورې نشي خلاصولی. دا ظالمان اوسه پورې ولې دا سترګې چینګې نیولې دي دا چې ته د کړوسو د بچو دپاره هغه چا دپاره منډې وي چې نه به یې دې ووینې او نه به یې هغه ووینې. د خلکو دا خیال دی چې بادشاه خو په خزانه پروت دی، بادشاه خو په بیت المال پروت دی، تنخوا به ښه ډېرې، مال به ورسره ښه ډېرې. نو دی ابوبکر ته څه وایي بادشاه خلیفه امیر المؤمنین وایي مالداره مې مالدار او وایي باچا مې ښه. نو زه ډېر قرضدار یم، د شام نه راغلی او زه غټ تاجر هم سره کوټې سړی نه وم، خو په تجارت او کاروبار کې قرضدارې شوی او 3000 اشرفۍ را باندې پورې دي، 3000 دا د اشرفۍ د سرو زرو 3000 اشرفۍ قرضدار یم، قرضداري مې نه پرېږدي. اوس تاله رالم ته د امیر المؤمنین بادشاه مالداره مې، نو مهرباني وکړه مال هغه 3000 اشرفۍ راکړه چې قرضدارو له ورکړم. حضرت ابوبکر صدیق ورته ویې راځه کور ته خو دې لاول بوځه. هتې مخکې شو او دا شامي سړی ورپسې شو. دا شامي وایي چې کور ته ورغلو د کور دروازې مزېداره او ښکلې. ما وی سړی که خیري مالدار دی، خو چې کور کې اواز وکړه پرده وکړې ور دننه کړمه، نو په کور کې دننه کټم نو بسترم نه وه، د کجورې پوزکي و، د کجورو پاپوزکو یې کېږي هېڅ نو. یو خوا ګورم کچه کوټه، بل خوا ګورم کچه کوټه، بل خوا ګورم کچه دالان، کور کې د سترګو راښکونکې او د زړه راښکونکې هېڅ هم نشته. اوهو دا څنګه باچا دی، دا د په کور کې خو دننه څه نشته، دی به ماله څه راکړي. وی یو پوزکی راتیاد کړه چې راځه مېلمه په دې کښېنه. وی کښېناستو. وایه اوس څه وی؟ ما وی زه غټ تاجر وم، سوداګري مې کوله، هغې کې قرضدارې شوې وم، 3000 اشرفۍ را قرض دې درالم چې د مسلمانانو بادشاه له به ورشم، زه مسلمان یم، خپل بادشاه له به ورشم، ما له به دا پیسې راکړي، قرضونه به مې خلاص شي. تاله راغلی هغه ورته وی چې میلمه های های یوه میاشت شوه چې موږ په کور کې ډوډۍ نه ده خوړلې، کجورې خورو، په کجورو ګزاره کوو. یو میاشت شوه غنم خو یې څه کېده، وربشو ډوډۍ هم نشته، صرف په کجورو ګزاره کوو، د اوبو سره څکو، ما سره پیسې بلکل نشته. یو کس ته تخیمه تا غم کوم، غم مه کوه، لاړ شی یو سړی د تخیم هغه له به ورشئ، هغه ته به خپل الوی به دله درکړي. هغه څوک دی؟ حضرت عثمان رضی الله عنه دی. لاړ شه چا نه تپوس وکړه، وی عثمان کوم ځای دی؟ عثمان ابن عفان. د هغه کور به راته وښیي، به دله شی درکړي. ما وی ابه ما څه پېژنې، ما سره څوک ولېږه؟ وی ته پرېږده و تا غله ورشه در به کې. وی ما وی چې زما قرض ډېر زیات دی، دونه به په ناپېژنګلو کې ماله څنګه راکړي؟ وی ما وی ستا نوم به ورته والم چې ابوبکر را لېږلی. وی ګوره زما نوم پرېږده، معلومات نه ورته، ته به هغه ته صرف دومره ووایې چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امتي م او د هغه غلام او مسلمان او قرضدار یم. بس دونه ورته ووایه، نه راسره سړی لېږم نه د ما نوم ورته اخله. یاره وی ته ما پورې خندا کې، نه راسره سړی لېږي، نه ستا نوم اخلم، او شی دومره ډېر دی، 3000 اشرفۍ دومره ډېرې دي، څنګه به یې راکړي؟ هغه سره به دا وي. وی ابوبکر راته وی چې ستا سوچ کوم ځای ودرېږي هلته د هغه څخه شروع کېږي. ته چې څومره سوچونه کې ډېرې او ډېرې او ډېرې،
څومره چې کې هلته نه د هغه سخا شروع کېږي ته دا خبرې پرېږده زما دا ور ولاړ شو وی چې د حضرت عثمان رضی الله عنه تپوس مې وکړو کور راته چوخه ورغلمه دروازه مې وډبوله نو دننه حضرت عثمان لګیا د خپلو بچو سره په جګړه دی او په څه په جګړه دی بچو ته وایي چې بچې دا تاسو څه کوئ تاسو پیو کې شاته چوئ دا خو تاسو ظلم کوئ دا خو زیاتې کوئ پی هم ښه شی دی خواږه شی دی قدرتي خوږوالی پکې دی او شاتم خواږه دي بچې داسې مه کوئ د پیو سره اوس ډوډۍ وخورئ او د شاتو سره به بېګاله ډوډۍ وخورئ یا د شاتو سره اوس ډوډۍ وخورئ او د پیو سره به بېګاله ډوډۍ وخورئ نو تاسو شات په پیو کې اچوئ دا خو تاسو ګناه کوئ دا تاسو څه کوئ دا شامي وي چې دا خبرې مې واورېدې ما د زړه کې وی چې هغه غریب ځان له په غم اخته دی هغه دومره داسې انسان دی چې هغه بچو سره په جګړه دی بچی شات په پیو کې چې دا به پې خواږه کو ویسکو دی ورته ما چې نو ماله به 3000 اشرفۍ د کم ځای نه راکړي یاره دا امیر المؤمنین ابوبکر خو ما سره ناشنا کار وی خیر په دې سوچ کې پروت یم چې حضرت عثمان بار راووته وی ما سره سلام کلام وکړل او ډېر په مینه را سره خبرې وکړې او بیا راته وی چې میلمه خفه نه شي د دننه کور یو پوټې مصروف وم نو لږ تاخیر سره راووتم تا انتظار وکړه چې په دې خفه نه شي یاره وی ما وی چې سړی خو دروند سړی دی درنې خبرې راته وکړې په دې خو یې خوشحاله شو میلمه څنګه راغلی ما ورته وی حضرت دې له راغلی ما د شام نه رالم ما ته خو ابوبکر وی زما نوم به نه علم د هغه نوم ورته نه علم شام نه رالم او ډېر قرضدار یم ته راته چوخولی او په ما باندې بلا قرضونه وړېدلي دي تا له راغلم وی زما چې دا خبره وکړه نو یو غلام ته یې آواز وکړه ای سړیه ورشه پلانکي ځای کې هغه اوښ ولاړ دی هغه شا به فورا راپاڅوه پلانکي اوښو دلته یې راوړه اوښ یې راوسته چې اوښ یې څنګه راوست په اوښ د پاسه اوس مال او دولت څیزونه پراته دي وی ما ته وایي چې دا واله دا شی دا ونیسه دې کې ستا د کور خوراک سکاک سامان هم دی او دې کې 6,000 اشرفۍ دي څو 6,000 خپل قرض به هم ته خلاص کې او باقي به ستا چې ځان له خپل مزدور او تجارت شروع کړه وی ما ورته وی چې په ما خو 6,000 نه دي پورې په ما خو 3,000 اشرفۍ پورې دي که نه وی ګوره ته تاجر او د تاجرۍ بلدې د تجارت چې کم سړی د تجارت بلدي د هغه لاس خارښتېږي خامخا هغه تجارت کول غواړي نو بچې دا 3,000 به د قرضونه کې وکړي په دې 3 به ځان له تجارت شروع کړي او راغلی پیاده نو په دې اوښ به خپل کور ته مرسئ وی ما ورته وی چې دا اوښ به دله بیا راولي څوک د شام نه به دله اوښ څوک راولي یاره وی ډېر ساده وی اوښ هم ستا دی بوځه وی داسې حیران ولاړ وم وی ما ته وی چې ولې حیران ما حیران په دې چې هلته د ښځې بچو سره جګړه کوله چې په پیو کې شات ما چوي او ما له د تیار اوښ د غلیل او د پیسو ډک راوسته او هلته د کور کې دا حالو وی ما ته وی چې زما دا مال او دولت زما د بچو دپاره نه ده دا زما د ښځې دپاره نه ده اسراف ګناه ده ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه کې هم ډېر لوی ژوند تېر کړی دی او په مدینه کې هم ډېر لوی ژوند تېر کړی دی قسم په خدای د حضور پاک ژوند ما لیدلی دی چې پیغمبر علیه السلام به خټکې راواغېسته او کجوره به یې پې کېښوده او خولې مبارکې ته به یې واچوله وی هذه ادام هذه دا د دې انګلې شو خټکې او کجوره یې خوړله په هغې یې ګزاره کړې وی قسم په خدای چې ما ته یاد دی چې د حضور پاک په کور کې 2 میاشتې اور نه بلېده صرف ټولو بیبیانو به یې کجورې خوړې په کجورو به یې خپله ګزاره کوله زه م ویمه چې زما بچي او زما ښځه په خپل کور کې هغه ژوند تېر کړي کوم ژوند چې امهات المؤمنین تېر کړی دی د مسلمانانو میندو او زم په خپل کور کې هغه ژوند تېر کړم کوم ژوند چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تېر کړی دی نو ما ځکه هغوی ته وی چې اسراف به نه کوې اوس پیوس کې ماښام شات وخورئ اوس شاتو سره ډوډۍ وخورئ ماښام پیو سره
او کته وی چې دا مال دومره دی دا مال ما چاله ساتلی دی دا ما د رسول الله مبارک امتیانو له غلامانو له ساتلی دا د هغوی دپاره وی ما اوخ ونیوه وی ما ورته چې شکرا لکه یا عثمانه ستا دې شکر وی ما ته وی چې زما شکر ما دا کوه د حضرت ابوبکر شکریا ادا کړه چې چا ته راولېږلې او سړی زما د ثواب ذریعه وګرځېده د هغه شکر ادا کا وی به چې تا ته څه پته ولګېده چې ابوبکر در رالیږلې ما خو تا ته د هغه نوم واخیسته وی دې خبرو کې نورې ګوتې مه زه اوښتې نیسه او شام ته ځه خو زما شکریه ما ادا کوه شکر د چا ادا کا د حضرت ابوبکر صدیق موږ له چې نن څوک راولېږي چې ورشه هغه چې څوک دله درکړي وایي د ده هغه داسې کړي وایي نو ورشه هغه نه په خپله واله نو مزه یې ورته وښولم نو ما له یې راولېږه او وایي هغه شکر ادا کړه شکریه دا د هغه کشف و د هغه کرامت و چې ابوبکر نه خبر نه وړه ورته ته ورته الله القا کړې وه او د هغه شکریه ادا کړه چې ته یې راولېږلې او هغه زما د سخا ذریعه وګرځېد یو ځل یو سړی راغی او بازار کې چغې والې وي خدای مو بخه زما ښځې ته حکیم شات لیکلي دي ناجوړه ده چې شات ورکړه ټیک بشي اتفاق ته چا کرے به شات نو اچھا کرے یو سړی ورته څه چغې وې وی ورشه حضرت عثمان له بغیر د هغه نه بل چا سره شات نشته دی چې حضرت عثمان له ورغې ورته وې راغلی ما او زما ښځې ته حکیم شات لیکلي دی ښځه مې ناجوړه ده په ټوله مدینه کې وګرځېدم شات چا سره نشته وایي کښېنه بچې لاول خو ډوډۍ وخوره که نه لاول خو ته ځان مړ کوې نه مې تېرېږي ښځه ناجوړه ده حکیم وایي شات ورکه ای بچې صبر وکړه قافله را روانه ده زما هغې کې شات را روان دي لږ صبر وکړه لږ ساعت پس به قافله راورسې شات به دله درکړم سخا دې ته وایي مړه موږ ته ګوره سخا ته پلان کې ډېر سخي دي څه سخي دي ډېر ښه سخي دي پس سخی دی سخی دی ته وایي خوا کې جومات جوړېږي او وروړي جومات ته چې ها دا پیسې والا چندې سره پاره غواړه خوا کې مدرسه جوړېږي او وروړي مدرسې ته چندې سره غواړې والا جومات کې دی بل راغلی دی په هغه شپه پټېږي په کومه شپه چې چنده غوښتل کېږي په هغه شپه د ماښام ماسخوتن جومات ته نه راځي ولې د بل چنده به رانه غواړه موږ ډېر سخیان یو انتهایي سخیان د سخا نه په خدای یقین وکړه شلیږو موږ خدای ته وګورئ د خدای په مال کې الله له ورکې کونډو له ورکې یتیمانانو له ورکې مسکینانو له ورکې ګاونډیانو له ورکې خپلو له ورکې خورې د لوږې مري او دی دلته کې مزې کوي غریب ورور باندې د لوږې مري او ته دلته مزې کوي او په خواهشاتو پسې ګرځې او سیلونه کې او په هغې باندې چکرې لګې مه کوه داسې مه کوه لومبی حق د ګاونډي دی هغه ګاونډي چې هغه ستا رشته دار ګاونډي دی ټولو نه مخکې د هغه حق دی دویم نمبر حق د عام ګاونډي دی دریم نمبر حق بیا د لرې خپل دی چې کوم د خپل دی او درنه لرې د هغه حق دی او بیا د بل مسلمان حق دی په خدای نن داسې حال دی زما وروڼو داسې حال دی چې خلک د بچو نه تښتي بچي پرېږدي د ډوډۍ درک نه لګي ورشه کوم ځای ته خبره رسېدلې ده نن دیاړی مزدورۍ پسې خلک د پېښور په چوراهو په چوکونو کې ناست دي مزدوري ورته نه میلاوېږي نن خلک د بجلی بل نشي ورکولی د ګیس بل نشي ورکولی بلد دي غریبانان څوکي نن خلک خشاک نشي راوړی نن خلکو سره د نوړی ډوډۍ پیسې نشته وړه نشته غریبانانو سره خو هر سړی ځان پرده پوخ ګڼي څوک چاته حال نه وایي دا ګور مه کوئ ستا په دې مال کې ستا د ګاونډي حق دی ستا په دې مال کې ستا د نږدې رشته دار حق دی او په دې مه یارېږه چې دا زه ورکړم نو دا به زما مال کم شي قسم د حضور پاک مبارک په دریو څیزونو قسم خوړلی په ترمذي جلد ثاني کې دریو څیزونو یو پکې دا قسم دی چې پیغمبر مبارک خبره خو بې قسمه موږ منو او موږ له پکار دی چې موږ یې ومنو لیکن په دې قسم خوري وایي زما د په الله په ذات قسمې چې په صدقه ورکولو مال نه کمیږي موږ وایو کمیږي کومې ورکړه بس مال لاړ کم شو تباه شو او پیغمبر مبارک قسم خوري چې نه کمیږي دویم پس قسم خوري دویم په دې قسم خوري چې د بل نه سوالونه کې نو مال به دې پې نه زیاتېږي برکت به پکې نه
او دریم پس قسمونه قسم خوري وی چې څوک چې ځان عاجزه کوي او سړی ورپسې راغی او ما معاف کا ما تا سره ظلم کړی ما معاف کا او دې وبخي نو خلق وی عزت ملاړ کړه عزت خو بالا ګټم چې بدل والم چې دې بدل وانه لی او دې مفتو کې وبخي وی زما دې په الله په ذات قسم کې دې له خدای عزت ورکړي مونږ وایو نه عزت پدې کې دې د نه د سپېړې بدل والم عزت پدې کې چې ډز بدل پټز والم عزت کې چې د کنزلو بدل په کنزلو والم نه پیغمبر وی بخا چې معافي درنه غواړي عزت پدې کې دې په پیغمبر مبارک قسم خوري زم په سوال زیاتیږي راځه سوالونه نن سبا دومره سوالګری زیات شوي دي چې ورشه د پاکستان په ډیرو صوبو ضلعو باندې دوبه پابندی ولګولوي دا بنا لګي دا سوال کوي دلته ملک را لو شر ورشه نن په سعودي کې ستاد پاکستان د دنیا خلک په جیلونو کې پراته دي په سوال کې نیولې دي التلار شي د عمرې د پاره د خلکو نه سوالونه کوي د عمرې په بانزي او د خلکو نه سوالونه کوي د عمرې په بانزي او د خلکو نه دونه وګټي چې بیا زی عمرې له بیا سوال کوي الته مونږ لري په خپل سترګو ځان په ناغرض کو د خلکو نه سوالې پوټلو ګرځي پوټلو یقینو کا پوټلو او ګیم نار ابلاسي نیولې ډوړې راځي په شرمونو د خلکو شرم جنکه په بازارونو کې ګرځي خشته جنکه او خلکو د ګناه دعوت ورکي موټر ته مخامخ ولاړي او خلکو د ګناه دعوت اوراکا راکا پریدي دي نه شونډې سرې کړي او ځانونه لپسټکې پورې کړي او د ګناه دعوت نن سبا خلکو له ورکي د سوال په جامه کې د رسول الله مبارک خدا طریقه نه د قیامت پر چې کوم انسان سوال کوي حضور پاک فرمایي وی په مخ کې به تشډو کې غوخه بني ځان له ولې مخ زخمي کې د قیامت پر نو پیغمبر مبارک قسم خو یې زما د الله په ذات قسم چې په سوال مال نه ډېریږي ظاهر کې به مال ډېرې خستر کې به دیوږي څومره ډېرې نو هغه سپیتوب بدر کې وي سپیتوب برکت په دې په مال کې نه په بل طرف بدر نوځي او یو په دې قسم خوري چې په صدقه مال نه کمیږي ګورې مال زیاتېږي یو سړی او ښځی وه دا سړی شوم او ښځی سخي وه ښځی به دې صدقه کوه هغې وي کمیږي یو ځل یې سړي ته ویې خاوند ته وي پټو ته چکر لګو ما چې ته بوزه پټو له ښه مالدار چې د پټو کې چکر ولګو په مخ یې کړه چې بوی اتلال تارټ ګرځېده دا ښځه ورله او د ارټ په کوي باندې سر ورښکته کو دی اوبو ته نیغ ګوري او دا سړی لګیا دی په پټو پولو ګرځي فصل ګوري باغونه ګوري چکر یې لګوي دې ښځې ته اواز کوي راځه که نه زه دې راوستم چې پټي ته ځم چکر لګوم ته کوي کې ولاړی کوي ته مخامخ ګورې هله راځه وایي دا رالم صبر وکړه هغه ګرځي کله زمیندار سره کله مزدور سره په پټو کې ګرځي د دې ته اواز کوي ښه درځم دې ته اواز کوي دا ورته یې ښه درځم اخره کې غټ ځان ستړی که په ټولو پولو وګرځېد پټۍ یې خپل وکته فصل یې وکته ونه وکته چې واپس راغی ساره داسې دقه کوي ته ګورې نیغه کوي کې دې څه صحیح کړي دي زه دې راوستم چې پټو چکر لګو په باغونو چکر لګو نو چکر دې ونه لګو زه دې راوستم او دغه کوي ته سړی یو ناشنا شی دی کوي ته وختي راسې ولاړی مې صحیح کړی دی وایي څنګه وایي زه رالم دې کوي ته مې وکتل دا کوي د ارټ تاویږي اوبه ترې روانې دي ما یو ځای ځان ته نښه ایښودې ده د اوبه کمیږي نه زه دې سوچ اخیستی م وختي داسې ما ځان ته نښه لګولې ده اوبه روانې دي بله اوبه روانې دي ټولې باړی پې اوبه شوې اوبه کمیږي نه کولر کې خو چې اوبه پرتې ده زه راته وایم زموږ زمانه کې کولرې دي او ته ته اوبالې نو کولر کم شي منګي کې اوبه اوبه ته کمې شي هاوس کې اوبه ډیګی کې اوبه ته وځي اوبه کمې شي زه دې ته ګورم د اوبو لاندې لوی دغه دې څه ورته وي تلاو دی دا کوي او اوبه ته وځي کمیږي نه ما ځان ته نښه ایښودل چې اوس به کمې شي اوس به کمې شي ای قمقلې ای بېوقوفې ای قمقلې وخت یې اسې ضایع کړ دا نه کمیږي ولې نه کمیږي دا دومره اوبه چې ترې لاړې ووتې وې دې پسې شاته له نورې را روانې دي تازه اوبه را روانې دي دا زړې وځي او تازه را روانې دي لاندې چینې دي بې وقوفې دا کمیږي نه د چینو نه لاندې ورپسې نورې را روانې دي اوهو سړیا ښه دا نورې راځي او دقه چې زه تا ته یم سخا کوه لاندې د الله د طرف نه چینې را روانې دي کمیږي به نه او ته وایې کمې به شي دې ته اوس وګوره دې له مې راوستې دې له ما باغ کې او پټو کې غرض نو مې چې ستا د خولې نه په خپله دوځي او یقینا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی او دا د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی فرمایي انفق
خرچ کوا انفق تیر وطن انفق د خدای پلار کې خرچه کوا اوهو ينفق عليك الله به پتا د پاسه راوری الله به دل درکې دا به نه وي چې د عمل به کم شي چې پیغمبر په قسم خوري نو کمېدل د کم طرف ته راغلل نو رسول الله مبارک فرمایي خرچه کوا نور برز حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ناسته یو سړی راغی رسول الله مبارک نه مطالبه وکړه وی صاحب بچی مې وګدي سراکا دا هغه وخت چې حضور پاک سره اسم نو بیت المال کې مسنو ورشه ودا سے کارو کا یو دکاندار لورشه قرض سودا ته وکاو قرض بما پسیولی کې زما په سر ته سودا قرض والا حضرت عمر ورته وی دا الله رسوله ته په دې مکلف نه چې د خلکو د پاره قرضونه کوي چې صدر سری خلکو له ورکو چینی نو تا په سر به خلک قرضونه کوي دا څنګه یقینو کده حضور پاک د حضرت عمر دا خبره خو نه شو یو بل سړی ناستو او دوی د الله رسوله انفق خرچه کوا ولا تخش من ذي العرش اقلالا خرچه کوا د خدای د عرش والا نه یره مکه و چې مال به کم شي خرچه کوا حضور پاک مسکی شوې خندل وی به هذا امرتو ما ته د خدای نه تقصه حکم شوی چې کوا د چا په نوم د الله په نوم نو د الله د طرف نه په کموالی مه یریږه الله بدله بیا هم ډېره ډېره بدل کوي نو حضرت عثمان رضی الله عنه هغه هلک ته چې لاول وی نه مې تېرېږي وی ته ګوره د ما قافله را روانه د شات پکې دي او چې څنګه راورسي تاله به شات درکړم چې قافله څنګه راورسېده سړی راغی ولکه صبر وکړو خان لامته شوه شات ترې راوړل وی او صاحب یو اوښ باندې مې 2 ډرمه شات راوړل وی یو دله ورکه یو ډرم غون دله ورکه هغه سړی ورته وی صاحب چې یو ډرم دله ورکمه نو په اوښ یو ډرم پاتې کېږي نو بیا به دا انډې لاندې وغورځوږي وی دا بله موله ورکه وی صاحب اوړي به یې پسه وی اوښ هم ورکه دې ته سخاوت اوښ هم ورکه سړي دی ځه اوښ دې بوځه او دا 2 ډرمه شات دي زه ځان سره بوځه دې ته سخاوت او چې کله مدینه منورې ته رالل په هجرت وشو نو مدینه منوره کې خواږې اوبه کمې وې د یو یهودي کوي په وادي عقیق کې هغه به په بیه اوبه خرڅولې په بیه رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ بیرې رومه به څوک والي وای 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 خو چې داسې والي چې د مسلمان او د ده برقه پکې یو شان ښکته کېږي مسلمان ته وبخي ضمانت ورکوم چې الله به جنت ورکوي حضرت عثمان هغه له ورغې هغه سړي ورته وی دا کوي دا باندې خرڅ کوي نه خرڅوم وی نیم را باندې خرڅ کا هغه ورته د نیم ډېره لویه ګټه وي دا قیمت وي دومره وي چې هغه د هغې نو مطلب یې دا و چې دی به یې وانلي حضرت عثمان رضی الله عنه ورته فورا پیسې وغېوالې نیم کوی یې واخېست نیم کوی څه دی ورته پکې وربندي کوله بس ټیک شو نیم زما او نیم ستا یو ورځ به زما وي یو ورځ ستا بس هغه وی ډېره ښه ده بس حضرت عثمان صاحب اعلان وکړ وی په زما په ورځ باندې خیراتي وګوړئ یهودي خو به خرڅول بس خلک د یهودي په نمبر کې نه راتل ځکه د په نمبر کې ورته فري میلاویږي چې فري میلاویږي په هغه ورځ څه کوي د عثمان صاحب په نمبر کې به خلک راتل او مفتو کې به مشکونو کې وبوړلې یهودي وی دا څه په جنجال واوړېده ودې دا باقی نه ممواله وی په هغه ریټې نه علم چې په کوم مې هغه اخېستې هغوی سړی پار سوچیلی غمه مې خلاص کا دغه کوي حضرت عثمان په 35,000 درهم دینار واغېست 35,000 دینار کوي او هغې سره چې کوم ګیر چاپېره پټۍ د مسلمانانو ته وقف اوس هم زمارونو په مدینه منوره کې دا خبر ما تحقیق ته ورسوله نو ځکه یې درته وایم په مدینه منوره کې اوس هم په بینک کې د حضرت عثمان رضی الله عنه په نوم اکاونټ شته اوس هم شته سرکاری حکومت د حضرت عثمان ابن عفان خلیفه ثالث په نوم اکاونټ اوس هم کولاو کړی دی او د هغه چې کوم صدقات دي او کوم ځمکې وقف کړې وي مسلمانانو ته د هغې ځمکو د هغه صدقات هغې اکاونټ ته ځي او چې نور څومره اهل خیر حضرات خیراتونه کوي حکومت په دغه اکاونټ کې جمع کوي
د حضرت عثمان په نوم او بیا حکومت هغه راغلی په کونډو یتیمانانو په نورو ځایونو کې لګی یعنی د عثمان ثواب اوسه پورې روان دی او چلیږي رضی الله تعالی عنه تبوک غزا کې صاحب رسول الله مبارک دشمن ډېر زیاتو مزل ډېر اوږد او د روم د بادشاه سره جګړه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې چنده راوړئ یوم راوړي حضرت عمر رضی الله عنه وایي ما سره په دغه وخت کې پیسې په کور کې وې نو ما دا چلو وکړ چې په غوټې مې نیمې کړې نیمې مې راوړې رسول الله مبارک ته مې کېښود حضور پاک به اعلان وکړ دویمه ونه وه هر سړي به راوړي د کور وی حضرت ابوبکر ما وی چې د سره خو ما په نیکو کې چې د مقابله نه ده کړې ما خو د ده نه چې د ځان نه دې مخکې کړې نن به دې مخکې کېږم ځکه ما ته پته ده چې ما سره مال شته نیم مې راوړو وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لږ غوندې شی راوړو کېښه حضور پاک هوښیار وپیو ما ته عمره څومره دی راوړو ما یې صاحب د الله رسوله غوټ نیم مې راوړو نیم مې بچو ته پرېښه ابوبکر څومره دی راوړو الله رسوله څه چې مې موندل ټول مې راوړل بچو ښځې ته یې څه پرېښودل ترکت لهم الله ورسوله چې خدای او رسول شته نو څه غمونه دي هغې ته مې خدای او رسول پرېښود دې ته سخاوت حضرت عثمان پاسېد وی سل اوښان زما د طرف نه فری او د دې سلو اوښانو سره کتې د هغې د پاسه چې کم پالان او کم کته او کم شی هغې سره حضور پاک ډېر زیات خوشحاله شو بیا وی نور به څوک څه ورکړي عثمان وی د الله رسول اوښان 200 شو وی نور به څوک څه راوړي وی الله رسول اوښان 300 شو سره د کتو سره د هر څه او بیا دومره مال راوړو د سرو زرو مال چې حضور پاک ته زولی کې وغورځم په دې لاس کې بیا داسې اړه راوړم اوهو وی نن نه پس چې عثمان څه عمل هم کوي دته به هېڅ قسمه ضرر نه میلاویږي خو غریب نه شو فقیر نه شو نور به زیاتېده څومره خرچه کوم نوره زیاتېږي څومره لګوم نوره به زیاتېږي ایمان ده وساته د رسول الله مبارک خبره باندې عمل وکړه څومره خرچه کوم نور به زیاتېږي عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها 1000 اشرفه عبدالله ابن زبیر ورته راولېږلې په میدان یې وغورځولې خادمې ته وایي راشه شابه په مدینه کې په کوڅو کې ګرځوه وویشه کاسه به یې ډکول او خلکو له به یې ویشلې چې ماښام شو پیسې خلاصې شوې چې ماښام شو ویندې ته وایي وی روژه ماتې راوړه چې روژه ماته کړو وی څه دله راوړم د خدای نیکبختې یو 2-3 شرپۍ به دې پرېښې وې اوس به مې دله د بازار نه سره وړي نو تا به پرې روژه ماته کړې وه نو ورته یې وخندل چې اوس راته یادې وختي به دې راته یادې کړې وې که داسې سخي وه عبدالله ابن زبیر 1,00,000 پیسې راولېږلې روپۍ هغه زمانې دراهم ماښامه پورې ټولې ختمې وې عبدالله ابن زبیر مکه کې بادشاهۍ دعوه کړې وه دی خوریم چا ورته وی پیسې مه لګه عایشې له خو چې ته څه ورلېږې خیرات کوي خیرات کوي وی ښه او بیا نار جون تېری وی که دا چل کوي علیه نظر یعنې یو ګونه قسم چې بیا به نه ورلېږم عایشې ته چا ووی صدیقې ته وی هغې خو قسم هغه وخوړه چې بیا به نه لېږم وی ښه وی علیه نظر وی په ما دې قسم دی چې زه به د سره خبرې نه کوم ما له سخانه به نه کوي د الله لار کې خیرات نه مې به نه کوي نو د سره به خبرې نه کوم زمانه اوږده شوه عبدالله ابن زبیر یې بند کړ ما سره به خبرې نه کوي ولې سخانه ما منې کوي دا خو ما د رسول الله مبارک نه زده کړی دی چې هغه کله پوه شو چې اوس خو کار نه کېږي او ترور مې ده نو راغی د حضور پاک ماما خیل عبدالرحمن ابن عوف وغیره مسور ابن مخرمه دا صحابه د حضور پاک ماما خیلو د بنو زهره دی وله په جرګه کې راوستل نو عایشې بیبي په کور کې دننه پرده تړلې وه نو په دروازه چې به څوک رالل نو اواز به یې وکړ درځو نو دی به ورته یې راځئ نو په دروازه به را دننه شو د پردې نه پورې غاړه به ناست نو دی به ورته حدیث درس کول مسلو تپوسونه به یې کول جوابونه به یې ورکول نو عبدالله ابن زبیر هغوی ځان سره په څادر کې بند پټ کړه داسې څادر یې تاو کړ
आवाज یې ورکړه زه فلان کې فلان کې ام المؤمنین د مسلمانانو مور درزو داخل شو وی او راځي هغه ته پته نه و چې دی وسره دی وی ټول درزو وی ټول راځي او چې څنګه په دروازه ور دننه شو نو عبدالله ابن زبیر د پردې نه دننه ور منډه کړې او عایشې صدیقې یې خپو باندې سر ولګاو او ما معاف کا ما غلطي کړې ده وی ما قسم کړې دی ما قسم کړې دی چې نه دې معاف کوم تمہارا سخا نه منې کې او ورته جاړي او دام جاړي او نه دې معاف کوم ما قسم کړې دی او دلته د حضور پاک د ماما خیل ولقا منتونه کوي چې معافي کا بس روانه نه ده معافي غواړي معافي کا چې معافي کا نو قسم کې څوک مات کی کنه نو یو مړی بازه ده کمرئی نی لکه دې زمانه کې اوس مرئی نشتا نو بیا بس کوي لسو مسکینانو له جامې یا 2 وخت ډوډۍ به ورکوي که دا طاقت یې نه درې روژې به نیسي نو عایشې صدیقې په هغه قسم کې 100 برایان آزاد کړل چې مرئی به راته ازادو به او چې بیا به متره قسم یاد شو دونه به وژړل چې سترګې به د اوښکو ډکې وې لوپټه به یې لمده شوه سخا دومره او زمارونو پریدی نه الله پاک بدل نه پریدی د چا مونږ چې دا ورک لکو دا د چا په نوم ورکو دا الله په نوم بس دا الله د نوم نه ارس قربان زمارونو ارس قربان مونږ ته چې غوالی شي دا الله په نوم مونږ سر ښکته کو دا الله نوم هی دا مونږ سره چې سدي دا د الله د طرف نه دی د عزت مال دولت جامع بچی قسم په خدای د الله را طرف نه دی چې ونه غواړي سپنې چې ونه غواړي اوس پر سترګې ړندې وي چې ونه غواړي اوس پر خوله کږی پالج به والي لاړې به ترې بېږي چې ونه غواړي اوس په دې لاسونه شلي اوس په دې خپې شلي په خدای که په دې لاس باندې خولې ته څه شی ور دننه کړي چې ونه غواړي اوس به د نموتیازې بېږي بل به دې پاکوي دا هر څه نومیاتونه چې څومره دي ما بکم من نعمت فمن الله دا ټول د الله د طرف دا الله د نوم نه ارس قربان زمارو ارس قربان نو مهرباني وکړئ بوسخه کوله غوټې مه ورکوئ که زکات در باندې فرض وي ګورې پام کوئ چې هغې نه انکار ونه کړئ دا مه وایئ چې زما مال به کم شي کم دي شي نه کمیږي کم دي شي مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء زکات هم د خدای لار کې ورکول دي صدقه جومات مدرسه غریب دا ټول د خدای لار ورکوه یو په وسوه چنده به خدای درکوي بلکې د هغې نه زیات به د خدای درکوي وکړه تجربه ده درې نه کړې زه به ما ته بیا راشي خو یاره د الله د په نوم د الله د رضا دپاره په داسې طریقه رسول الله مبارک وایي بهتره صدقه دا ده چې د دې یو لاس باندې ښي ورکوي چې دا کسب ته خبره نه شي ریاکاري نه پټه ورکوه الله به بدل درکوي دنیا کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي او چې څوک صدقه ورکوي ګوره ما درته مخکې ووایي نو د رزق به فراخی دویمه وره چې څوک صدقه ورکوي عمر به زیاتي یو صله رحمۍ والا عمر زیاتېږي یو صدقې والا او چې راغلی عذابي الصدقه تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار وی اور باندې چې اوبه په اور باندې اوبه واچې ختمېږي دغه رنګې صدقې سره د خدای غضب او قهر ختمېږي واجب یاره چلته څه مسله به وه په کور کې نو زر به د خلکو ملایان طالبان راوستل هله به ختم خیرات به وکړه نغدې به هم خلکو له ورکړي الله به مصیبت ختم کړه اوس خو ټیک ده د مولا طالب راوستو ضرورت نشته شکر دی هر کور کې حافظ د کلي نو په خپله هم خلک تلاوت کولی شي صدقه خو کوی که نه خدای هم نیکبختیار مصیبت په خپله ختمېږي او که د مخکې نه صدقې ورکې نو مصیبت به راځي نه د خدای غضب به راځي نه کور کې برکت په رزق کې به برکت وي او د دې سخا مقابل بیا بخل دی او ډېر خطرناک دی چې سړی بخیلي او نه یې ورکوي هغې متعلق بیان به انشاءالله آینده جمعه کې درته خو دا خبره به که خیر انشاءالله نړه تا چوي ښه چې غوټې مه ورکوه
الله به درکې که خیر ان شاء الله. غریب د خپل وس مطابق، مالدار د خپل وس مطابق، او زکات خو هر چاله نشي ورکولی، غریب له ورکې، او عامه صدقه هر چاله ورکولی شي، هغې کې سم نشته. نو داسې دې باندې عمل کوئ که خیر ان شاء الله، الله برکتونه درکړي. تیره جمعه مې د سخاوت متعلق خبره کړې وه او بخل مې ویلي و. ما آینده جمعه به د بخل خبره وکړم چې بخل پیسه خوندي کول او نه لګول دا ډېر خراب څیز دی د انسان دپاره. او چې کومه پیسه دې خرچ کړه په ځان دې خرچ کړه، په ځان، په بچو دې خرچ کړه، په ښځه دې خرچ کړه، په ګاونډي دې ولګوله، په عام مسلمان کونډه رونډه دې ولګوله، جومات مدرسه غریب له دې ورکړه، دا ګل شوه. ګل دې ته ګل وایي. د دې فایده به په دنیا کې مله درکوي او په آخرت کې به مله درکوي. ما خو ویلو چې صحابو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ، هغې کې به دویمه خبره نه وه. خود حضور پاک څومره سخي و، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه اس واغشت، په بخاري شریف کې راځي. هغه وی د الله رسول زه به پتا اس خرڅوم، اس ستاسو وی نه په بیه اس ته واغشت، پیسې حضرت عمر له ورکړې. اقا ټیمه د حضرت عمر زوی ته عبدالله ابن عمر ته خیراتی ورکاغلی ورک ودا وال پلار نه ولا واغشت، پیسې ورکړې او زوی له ورک. دا سیم کولی شو چې پلار ته وی چې دا است زوی له ورک، نه خپل پاکستان را دن نه کړ، په بیه واغش پیسې ورکړې او فورا نه اومغه اس په هغه مجلس کې دا غزوی عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ توبہ. صحابہ کے اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دقا صفتون ایخو. دا عبدالله ابن عمر رضی اللہ عنہ یوزل دیو حسر اخوا کے پلار تیرے دروان یو غلام و یو مرئی اغگڑ چیلے سرولے دی پیسے امتحان کئی، ازمائش پہ کئی، گوری کی دا علق دا دا سا سوچتے دا سا نظریہ دا. عبداللہ ابن عمر اغالک تا وی خو اغالک دے نا پیجنے چی دا حضرت عمر زوی دے. علکہ وی یو گڑ چیلے را باندے خرس کا او تاوی دا خو زمان دی، دا خو دا بل چا دی، دا خو غلام ہے دا خو دا بل چا دی، دا غد اجازت نا بغیر خدا نشب خرسول. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تویدہ سے ہوکا یو گڑ را باندے خرس کا، اس پہ دل تستا پا مخ کے علال او سرمن بتیو باسو پوخ بے کتبا مغوخو خری آمونگ با مغوخو اور تیب مشرمہ خطا توجی زمان دی پردی دی نو پردی گڑ را باندے سنگا در باندے خرس کا. مالک بس ہوئی چی گڑ دے سکا دی پیسے ازمائش کئی ویدہ سے ہوکا چل دیتا خیم گڑ را باندے خرس کا پیسے والا پیسے بناغ دے کستابش وخبا مونگ دلتا صورتا کتبا مخرمون او که بیگال مالک در نتبوسو که چی پا دے گڑانو کی خویو گڑ کم دے ورطوے شرمخ خوڑا لے شرمخ راغے ہوئی تختا پا دے غرونو کی پا خوا پا دے شارو کی شرمخان بڑیرو پیسے بم نقدے کے مالک بم در تسونوی غوخا بم مخری منگ بم مخرو چی دا خبر اکلا غلام قبلے تا مخ کرے او اسمان تے گتونی ولا وی این اللہ اللہ میں کم زیدے اللہ میں نہیں چی دوے مالک بدن خبر نشی نو مالک بخپل کار کئی اللہ خبری گی فَأَيْنَ اللَّهِ دما اللہ بکم دے چی دا گڑ پتا پردے خرسوں پیسے جیب کے چو موغت دروق ہوئے ما خو اللہ بھی نہیں کرا. زمارونو گوری دا بنیادی خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی اوہ کسان با دا قیامت پر دا اللہ دا عرش دا سوری لاندے میں اوہ کسان
پاغه اوو کې یو کس هغه دی ذکر الله خالیا ففاضت عیناه چې الله ځان ته رایاد کي او دې سترګې وبهږي اوښکې ته وبهږي او ځان ته الله رایاد کي هېڅوک هم ني او پړه کې د الله یره پرتی یو دغه کس دی دا بونې حدیث دی مونږ وایو مړه پلان کې خو شته نه یاره پلان کې خو نشته زه راشه مړه چې هر څه مې ووایي دا به نه وی هېڅوک نشته خو الله شته الله دې ویني که غلط کار کې که ښه کې الله دې ویني د الله نه غیب نه که د کور په ګوټ کې په پړستن کې دنم ګناه کې په خدای قسم الله دې خبردار دی که پټه نیکي کې رسول الله مبارک فرمایي په دې خلاص ورکا چې دا ګس لاس در نه خبر نشي که ته وې دې نه خو څوک خبر نشو هېڅوک دې خبر نشي خو رب ته خبر دی الله دې ویني الله به پې اجر درکوي او په دې خدای ډېر لوی اجر ورکوي عبدالله ابن عمر پوه شو دا سړی خو د خدای نه یریدونکی دی دا غلام لاړ وی دا ګډه چیلی د چا دی او ته د چای وی د پلان کې نیغ لاړ هغه مالک لی وی ستا ګډه چیلی ما ولیدې د خود په خوا کې سری دی خرڅی خو نه وی ولې نه خرڅوم وی په څو وی په دې بس پیسې ورته نغدې کړې وی داسې وکړه دا غلام هم را باندې خرڅ کا وی دا مې هم در باندې خرڅ کړه پیسې یې غونډې ورکړې او مې هغه غلام واغېشت او مې هغه ګډه چیلی واغېشت ماښام ماسخوتن چې هغه غلام ګډه چیلی مالک له بوتلې مالک ورته ویله که ما خو تم خرڅ کړی او دا ګډه چیلی مې غونډې خرڅې کړې په چا د عبدالله ابن عمر د عمر په زوی باندې زال ته بوځه هغه له ګډه چیلی راوستې دروازې وله راووتو ما هغه سړی وایي دا خو هغه وختینې کاکاجي دی وایي دا ګډه چیلی تا اغېشتې دی وی او وایي ځای راته وښایه دا کوم ځای ودروم او زه دې ما غشتیم وی او وی ما ته هم د شپې ځای ښایي چې زه به کوم ځای سملم عبدالله ابن عمر ته بچې ما ته ځان له نه اغشتې ما الله له اغشتې هغه الله له مې اغشتې چې تا ما ته وختي وی چې ما وی مالک د نه څه خبرېږي او ګډ را خرڅ کا او تا وی چې مالک خو دلته نشته خو فعین الله الله به مې کوم ځای وی الله مې نه دی کم الله چې ستا پړه کې پروت دی او کم الله نه چې ستا زړه یریږي هغې الله دپاره مې اغېشتې ځه ازادې ما خپل خدمت له خپلې نوکرۍ له نه اغېشتې او بچې دا ګډه چیلی مې هم تا له اغېشتې دی دا هم ستا دی ګډه چیلی هم ستا ته هم د خدای په خدای داسې سخا وه په صحابه کرامو هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوري لاندې لوی شوي دي د دواړو جهانو د مبارک سردار چترۍ پې د پاسه وه د هغې څادر ورباندې د پاسه وه خو چې کوم صفت به په حضور پاک کې و فورا به یې عمل کوو یقین یې و زمونږ یقین نشته هغې د پیغمبر په خبره کلک یقین دی چې د خدای دپاره ورکړم مال الله راکوي دی بلکل یقین زمونږ هغه یقین نشته مونږ یې په غوږ اورو خو مونږ وایو که دا 15 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې کمې شوې که دا 100 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې که دا 1000 روپۍ مو جومات ته د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې هغې به وی نه دا ظاهر کې کمې شوې خو په حقیقت کې د دې بدل الله په دنیا هم راکوي او د دې بدل به الله په آخرت کې هم راکوي بنیادي سي دقه یقین دی زمونږ د علما وی حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي څه مطلب چې څوک هم حج او عمره وکړي دی به غریب کېږي نه او رسول الله مبارک هم فرمایي چې حج او عمره ینفیان الفقر دا فقر ختموي هلکه ولې فقر ختموي ځکه ډېرې پیسې دي د الله په لار کې ولګولې نو چې دې ولګولې نو تا به خدای غریبۍ نه خدای به د مالدارۍ د دې بدل به خدای درکوي مونږ څه وایو اوهو دا خو 15 لک روپۍ په حج لګي په دې خو زما د زوی واده کې اوهو دا 15 لک روپۍ به زه څنګه لګوم
دغه زموږ سوچ دی. پیغمبر یو څه وایي، موږ په خولې وایو چې موږ د نبي علیه السلام تابعدار یو او د حضور پاک اتباع کو لیکن هغه یقین نشته چې کوم د صحابه او کوم موږ له پکار پیسې لاړې موږ وایي رانه ولګي. او یوازې دا نه چې بالکل د خدای په نوم دې ولګولې که نه خرچه دې وکړه، بدل دنیا کې خدای در نه که یاد وسه، خو یو څیز به پکې وي چې الله دپاره بالکل چې دا نیت دې پکې وي چې الله د ریاکارۍ نه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. دا به نه وی چې زه په تا احسان کوم، دا به نه وی چې په مړه تعالی بل ما پیسې درکړې ما له کار نه کې ما ورسره څونه ښېګړې کړي دي او نن مې ورته د یو کار وی او رالی ونه کړ. دا نیت به نه کې، په دې صدقه دوړه شوه. د چا نه به تمه نه کې، په تمه به شیشې نه ورکې. دا به نه وی په هغه به احسان نه کې وایي ما دله دا شی درکړی دی. وایي مونږ خو دې غرق کړو که نه ټول عمر مونږ وایو که نه یاره د سره ما څونه ښېګړې کړي، دله ما څومره جامې، دله ما څومره جوړې، دله ما دونه ښېګړې او دې ما سره ګوره د ما خبره نه مني. نو که ښېګړه یې د خدای دپاره کړي نو ولې یاد. نو مونږ دا ټولې قصې چې څومره دي د الله دپاره دي، صرف الله ده. یو د عبرت قصه مې درته مخکې کړې وه، بعضې دوستانو به نه اورېدلې. یو هلک په لاره تېرېده، میډیکل ریف و میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځوي چې د دې کمپنۍ دا دارو دي، دا دي دا ښه دي، داسې یو سره په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې. واه سخته ګرمي، د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و. یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله، هغه بوډۍ بار راوتی وه. بوډۍ چې بار راوتی روی کتل نو دا میډیکل لیفټ دا هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخت دا مخ یې تک سور دی. هله ورته وایي بچې دا دننه شه، یو پوټې تمه شه. او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل او هغه هلک له یې ورکړ. بچې ډېره ګرمي دې شوې ده، مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی، دا پی وڅښه. په هغه هلک یې هغه پی وڅښل، یو ګیلاس پی ولګېد دمه کړ. بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به ګوره یو ښځه ده، یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښل. زمانه ډېره زیاته تېره شوه، لږه نه ډېره زمانه، ډېره موده تېره شوه. دا بوډۍ دی کور کې اوسېده، دا غریبه چېرته بېهوشه شوې ده، بیماری پې راغلې ده، ګاونډیانو وړې ده هسپتال ته. چې هسپتال ته یې وړې ده، هلته کې د دې علاج شوی دی. چې علاج یې وشو، د زړه تکلیف ورته بایپاس اپریشن یې ورته کړی دی. چې کله دا بالکل ټیک شوه، هغه هسپتال کې خو بل رست والی یا مخکې جمع کوي یا رست والی او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال دا بهر ملکونو کې اوس هم داسې شته، هر څه ورکوي. چې دا ښځه جوړه شو، ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وویل چې ته بس ته جوړه شوې، ته ځه، ته مونږ بېهوشه راوړې وې، مونږ دله د زړه اپریشن وکړو، ټیک شوې. نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسچارج کېږي، نو هغوی ورته بل راوایسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ده. ښځې په ځان راکېښودې، تا خدای پاک غر کړم، ما څه کار و، ما سره دونه پیسې کړې، ما سره دومره پیسې کړې دي، د کومې راوړم؟ او هغه چې هسپتال ته راوړې هغوی ته هم خیرې کولې، دا د خدای غر کې زه سله راوړم، خو بوډۍ ښځه مړه به ومه که زه چې هسپتال ته چا ولې راوړم، ما له ولې علاج کوم، ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ اوس کم دي، پرایویټ هسپتال ته یې راوړې، ما ته په مصیبت اخته یم. هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او دې ترورې چغې مه وه، نو وایي پیسې د کومې راوړي، ته خبره خو وګوره، دا کاغذ ته واړوه. چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې یې لیکلي و چې ستا پیسې وصول شوي دي، پیډ ختم وصول شوي دي. نو بس دا لږه خوشحاله خو شوه چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي، زه دې نه خلاص شوم، خو دا پیسې مې چا ورکړي دي. دا راته ووایي چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرچه چې په ما شوې ده،
نو دا چا دا پیسې ورکړي دي؟ څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې د لکونه روپۍ؟ نو هغه سړی ورته وویل ترورې ته لاندې خو ګوره که نه نظر دې لګي که نه لګي؟ نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې thanks for a glass of milk، چې د یو ګیلاس د پیو شکریه، د یو ګیلاس د پیو شکریه. چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ اسپتال د هغې هلکو چې کوم هلک باندې دې پیس کړي هغه خدای کامیاب کړی دی، مالدار کړی دی، اسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي، او چې څنګه یې دا ښځه راوړې ده هغه لیدلې ده، نو هغه پېژندلې ده چې دا خو همغه ښځه ده چې یو وخت یې په ما یو ګیلاس پیس کړی، فري علاج یې ورته. دا زړونه بدلونکی انسان نه دی، دا الله دی. پړه کې اچول دا د الله کار دی. دا نظام د الله په لاس کې دی. دا نظام قسم په خدای خدای چل دا سوچونه کې فکرونه کې چې ګنې زه یو ځل روانم عمرې له تلمه، نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تللو. کراچۍ کې زموږ سټی وه غالبا 1994. د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک دې وبخي د دیدار آباد هم را سره ملګري همې ګواه خو هغه وفات شوی، نور هم راسه یو دوه کسان. نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زموږ شپه وه. نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټی وي نو تاله هغوی هوټل درکوي. نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینکوز شو، مونږ د دلته نه ایجنټ ویلی و 16,000 روپۍ ټکټ و 16,000. نو مونږ ته ایجنټ ویلی و چې شپه به دله حکومت درکوي، جز والا به درکوي. نو چې زه کوز شوم هلته کاونټر له تلمه چې زه ورته ویم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي، سبا زمونږ جدې ته فلایټ دی. چې څنګه تلم یو بټوه پرته وه، دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زه راوچته کړه. یو پنجابي و که سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه. چې راوچته مې هلکه زمونږ د ملګري ده، هلکې مې وایي چې خو دا عمرې ملګري وایي د حج که نه بټوه هغه ده. الله چې زه هغه کاونټر له لاړم، هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلایټ دی ټکټ مې ورته وخو. نو هغه ما ته وایي چې بار ته دا یو کاغذ یې راکړه، پرچه یې راکړه. وی 2 کسان یې ما وی دا به تاسو هوټل ته بار ګاډی ولاړ دی بوځي او سار به مو واپس راولي چې بل جس کې لاړ شي. ما چې هغه بټوه وکتل نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ مو، پاسپورټ مو، ټیکټ مو، ریالونه مو پکې، نورې پیسې میسې مې پکې. شناختي کارډ مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی، دا ستا سړی څه شو؟ وی دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی دی یا تا ته کوم ته لېږو، دیم تاسو سره سبا روان دی، د هغې کې دی میخه. چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته یې بوتلو. یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږ څنګه ورتلو که نه، نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي، یو 2-3 پکې بوډاګان دي، داسې هغه یو لاس رپېږي داسې. خو چې ما وکتل ما پېژنده که شناختي کارډ شي خو یې ما سره مې بابا ولې یاره وایي د ده نه هلته چې ته لاره کې بټوه پروت دی، دا پاسپورټ هم دی، ټکټ هم دی، هر څه دی او عمرې له روان او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی. دا پریشاني دی، مې پریشانه کېږي. مې ها مې دا خو نه ده، مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو شو، ویزا او هر څه په هغې کې سم خوشحاله. هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویست، ډېر شی او مال یې راکړوي هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی، نو وخت لا 500 روپۍ خوشحاله شو. ورس الله دې بدل خلاصولو ته ګوره، هغه ذات دې قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي. ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني، زه ستاسو نه غیرتي م الله زما نه غیرتي. غیرتي له چا بدل په ځان نه پرېږدي. موږ وایو د خدای بندګانو ورکې الله له قسم دې که بدل پرېږدي دلی درکوي، خو بس خلک وایي نه
که مې ورکړه دی راکوي کمیږي صاحبه چې زه سبا جاز کې کېناستو او جدې ته ورسېدل ماما مې راپسې راغلی و د هغه به دا هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې نو ما وله دلته یو حافظو په دې عثمانزو کې ډېر ښکلی حافظ و هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاپس هغه نه مې وله کیسټ ډک کړی د نعتونو چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجی وه داسې هغه برجی سره مې خپل بیګ او ما سره م بټوه وه هغه هر څه کېښوده د ده په انتظار یم دغه د چې راغې ودرېدل ما ته وي زه خورې یې چې خېجو ګاډي ته سامان هم ګاډي ته وخېجو روان شو یاره چې د جدې نه بار هم داسې نیم مزل وکړو ما ته وي خورې زما کیسټ دې راوړی دی که نه مې او وی راکړه چې ولګو که نه چې اوس کیسټ راکړه ولګو وړه مې ټس نارې کړې اخو مې بټوه کې دی هلکه مې تو ګوره بټوه جوړدمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو ما ته وی نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېک کېښودی یاره مې زما شک کې تودرې ما وی کېښود یاره مې تودرېږه ګورو چې ګاډي ودره چې وکتل بیګ ارسو بټوه نه ځه اوس څه کې بټوه کې پیسې هم دي ریالونه هم دي او نور هر څه پرېږده پاسپورټ او ټکټ هر څه پکې دي یا خدایه دا څه په مصیبت وړو اوس هلته ټرن کم دی هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی دا ډېر لرې وي ځکه موټر وی بس سړک خولې روانې شوې ځکه نور څه نشته پیسې خو به چانه قرض هم والي خپل هم شته رشته دار هم شته خو پاسپورټ ویزې سره بس هغه غریب نه هم خولې بیګي منډې منډې تلو تلو یو ځای کې ټرن و هلته کې م ګاډي راته وه یا راته وکړه راځه ایرپورټ ته بلا وخوړې چې په ایرپورټ ور دننه شو برجې ته مې وکتل زما بټوه پرته وه خو بیا مې مړه کې ټسه وه مې چا به دې سامان ایستي و تشه بټوه به پرته وي یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه او کولاو مې کړه هر څه پکې محفوظ پراته وو ما یاره به ډېر زر دې بدل راکړه راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د نو دار ستلل د مارونو الله پاک د چا بدل پریدي نه په هغه سات ته له خدای پاک بدل درکوي د خدای په لار کې نه ورکوې سزا یې څومره ده والذین یکنزون الذهب والفضة او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کوي حقوق نه ورکوي نه پردی حق دا هم د خدای په حکم دی نه د الله حق نه جومات کې نه غریب لا نه کونډې لا نه صدقه نه خیرات الله وی فبشرهم بعذاب علیم اے محبوبه د دردناک عذاب زیری والا ورکا دردناک عذاب برسیږي هغه دردناک عذاب څه دی دا یوم یحما علیها فی نار جهنم دا مالونه به خدای راوالي د دې نه به الله تختې جوړه کړي تختې او دا به د جهنم په اور کې سری کې ګرمې به کړي او د دې انسان تندیله او شاله او اړخونه له به پې داغونه ورکوي دقه مال باندې داغونه به درته میلاویږي او بیا به څه وایي هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان له مو جمع کړی فذوقوا ما کنتم تکنزون چې کوم مال هم ځان له خزانه کړی د هغې سزا او د هغې وبال السکا اوس به څه کوې ورسره ته خو مال دې جمع کړو پرېږدې خود بچو ته دې پرېښود نسو ته دې پرېښود او د خدای لار کې دې ونه لګو د دې نه د اوسپنې تختې جوړېږي د دوزخ اور کې به سري کېږي او داغونه به درکوي دا د الله د قرآن وینا ده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال به الله ګرم کړي کم مال نه چې ته زکات نه ورکوې ډېر خلک دې زکات نه ورکوي داسې معمولي غوندې چې ته یو 100 روپۍ ورکړي باقي زکات نه ورکوي وایي مال کمیږي د خدای بنده که زیات نه شو د خدای د رضا دپاره یې ورکه راشه ولې خدای دروغ وایي پیغمبر دروغ وایي الحمدلله رښتیا دا پیسې به راواخلې او دا به د اوسپنې ګرمې به کړي او په دې تیده پاسه به یې کېدي د تیده اثر نه دی په دې د پاسه به یې کېدي او دا به دومره ګرم وي چې شاته دې اولي ته به یې توخي او
او شاته به په دې اولی ورته کېدي دا به دومره ګرمې چې مخامخ بار به دې تیته دا ته ورارسېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې قرآن کې راځي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت بعضو خلکو له به الله داسې وکړي چې د دې مار نه به د دې مال نه به خدای یو اجدها جوړه کړي غټ خامار به ترې جوړه کړي هغه خامار به راوالي او دله به یې په دې غاړه کې راواچوي او دا وښکي به ولې شوکیې دا وښکي په دې به ورته چکونه لګئ چې په دې خولې تا مردار مال خوړلی دی زکات دې ته نه دی ورکړی صدقه خیرات دې نه دی کړی دا وښکي به ورته راکاږي چکونه به لګئ او مار به ورسره خبرې م کوي انا کنزکه انا مالکه زه ستا خزانه یم زه ستا مال یم ګورې ښه ستا خزانه یم ټیک شوه د مارونو دا ولې مونږ د خدای په لار کې خرچې نه کوو دا مال ولې نه ورکوو مونږ یریږو چې کم به شي دغه بنیادي وجه ده نو پیغمبر وایي نه کمیږي الله وایي نه کمیږي ښه نو دا کم شو ته وایې کم شو نو دا کمېدل د ښځې له دې نه چې په قبر کې او په آخرت کې په الله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باندې په څاروو کې زکات واجب شوي لازمي او نه ورکوي وایي د قیامت په میدان کې به دې خدای غټ کړي او په دې میدان کې به یې خور کړي داسې وجود به وله غټ کړي او خور به کړي او دا څاروي به بیا پاسه ګرځئ دا چې کوم څاروو کې زکات نه دی ورکړی دا به بیا پاسه تاویږي ګرځئ او چې کوم څاروي هغه د اوښان وغیره دي چکونه به پې لګئ او چې کوم د ښکرو والا څاروي دي ګډان او غویان وغیره نو په ښکرو به یې وایي کوم څاروي چې هغه بنده پیو له ساتلی وي نو په هغې کې زکات نشته ځان له ساتلی یو دی که دوه دي کوم څاروي چې هغه یو انسان تجارت له ساتلی یو هغې کې د قلبه ساتلی د کار پې کوي خیر دی پروا نشته که قلبه دی له ساتلی چې مزدوري به پې کوم خلکو به پې یوې کوم په دې هم زکات نشته غوی سنډی دی له اخیستی دی چې زه به پې کار کوم ریړه به پې چلوم خلکو له پې مزدوري به پې کوم بار به پې راوړم په دې کې هم نشته ځان له کار له ساتلی په دې کې هم نشته هغه څاروي چې هغې تجارت له اخیستی دی دا تاجران اکثر ګډان چیلي او یا څاروي اخلي او خرڅوي تجارت دپاره دې کې ګوره زکات شته یو هغه یو قسم څاروي دی هغه دلته نشته دا ګډان چیلی چې سرن لی اخیستی یا اوښان هغه سری د بلوچستان کې شته په دې سند کې شته زمونږ په وطن کې هغه نشته دی زمونږ وطن کې را دوه قسمه درې څاروي دي یو یې خپل کار لا اخیستی زمیندارو کره ولاړ چې دا ما کار لا اخیستی دي کار به پې کوم پی به ته اخلم زمینداره به پې کومه بچي راوړل نو زه بچي به هم ته خرڅوم یو دا په دې زکات نشته یو هغې چې دې دپاره یې قلبه اخیستي چې خلکو له پې لګیا دی کار کوي مزدوري دې کې هم نشته چې دا اخیستل خرڅول خرڅوي او اخلي د منډۍ دا سوداګران نو دوی به د خپل قیمت به یې ولګوي او د هغې زکات به ورکړي ورې نه که دقه سزا ده چې دا کومه سزا درته ما وویله نو په مال کې بخل مه کوئ بس د خدای په لار کې خرچې کوئ پرون مې درته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخي دی نو قریب من الله الله ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی ولې خلک یې صفت کوي څوک ترې نه تښتي مړ دا خو ډېر ښه سړی او بخیل بعید من الله د الله نه لرې بعید من الناس خلقو نه هم لرې څوک ورنږدې کېږي نه ورکې که مړوئ د دوو پیسو خیر پکې نشته دی او بعید من الجنه د جنت نه هم لرې دی اور ته نږدې دی بس د خدای شان دی که نه چې بخل ډېر خطر او دا بخل چې که نه دا بخیلوانې بعضې سړی په خپله خي په ځان او په بچو خوري پردو له نه ورکوي او بعضې ظالم کنجوسي کنجوس خو پېژنې که نه کړوس ورته وي کړوس او کنجوس چې نه ځان ته نه کېږي او نه بل ته نه کېږي
بس پیسه د جیب راوباسي نه لاس کې روپۍ نیولي او که هغه روپۍ خوله شي روپۍ ورته جاړي ورته خوله شي چې باباجي یا مې جیب کې کېده او یا مې ولګاوه دته کنجوس وایي دته کړوس وایي کړوس نه ځان تړي او بعضې خدای چې ځان تړی کېږي خو بل ته نه یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخي ښځه به یې مونږ کار راتله هغه هم وفات شوې ده یاره دواړه دې خدای وبخي ښه انسان نو ما ته به هغه ښځه وې ما ته وې یاره دې سړي ته اوس نصیحت وکړه خو ما مه یادوه نو مې چې زه تا نه یادوم نو ما ته به وایي چې تا ته پیریان وال ویلې دي که څنګه چل او سړی مې غوسناک دی ما له ولې کار ګورې نه وایي ته ورته نصیحت وکړه مې څه وایي غوښه راوړې غوښه نو چې غوښه راوړې نو یې ما ته وایي چې دا باندې کړه ووینځئ په خپله کله ووینځي ټوکړې ټوکړې یې کله وله زه وکړم نو وایي زه ورته ناست یم نو یې هغه غوښه چې پخه شي نو سمسۍ باندې راوباسي په پلیټ کې وخوري د ظالم بچی کیلو 2 کیلو غوښه غونډه وخوري د سیل نو یې اخره کې چمړې پاتې شي او ډوکې مډوکې پاتې شي نو یې دیکه ورکړي چې ځه خدای مې بې خو بس دا دې په بچو مه خوره ته مه خوره ته ورته دونه ووایه چې 2 کیلو روړی نو ظالمه کیلو خوره دا کیلو خو پکې دی نو هغه چمړې واړه کم ځای خوري او زمونږ کم ځای تېرېږي نو بعضې داسې خلک او بعضې داسې هم دي هم درته ووایم بعضې داسې هم دي چې د ظالم ځان ته هم نړۍ کېږي او پردو ته نو د هغه کور والا دې خدای وبخي هغې به وي وي د سپېره نه ځان تړی کېږي او نه مونږ تړی کېږي نو وي مونږ خو هر څه راوړو وي د کندونه غنم دانې خرڅو د ده نه پټې او وي ځان له غوښه هم راوړو او چرګان هم راوړو هر څه راوړو وي مونږ ښه خورو او وي دې سپېره ټماټر ټکو او له ورکوو وی ځکه وی داسې وی دې ته خوراک وی وی دقسې وی بچت کوئ بچت چې بچت کوو په تا هم دا ټماټر او چټني او شملې خورو او یم په خپله ښه چرګه لږي د ظالم بیا خو پوهېږي نه یو سړی و نو هغه خانه بدوش و خانه بدوش یو خو بشیر جان دی بشیر جان خو دومره غټ شوم دی که نه توبه وباسه چې د جیب نه 2 روپۍ د ظالم نه راوړي کله ورسره نه مي او کله ښه جیب ډکي دا یو طرف جیب هم پړسېدلي او دا بل طرف جیب هم پړسېدلي زه خو پېښم چې نن یې شیوالی دی نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د خانه بدوش یو خیمه وه نو یو سړی غریب په لاره تېرېده نو هغه اوږې و خانه بدوشو ته وایي اوږې مه او د خدای په نوم سره کې نو هغه ښځې زر په پلیټ کې ترکاري راواچولو ډوډۍ خاوند ورته څه کوې وایي دغه سړی دی غریب دی سوالګر دی هغه له ورکوم کېږه خبیث لور هغه له ورکوم زمونږ پې بیخ ووته سهار نه ماښامه پورې منډې و پیسې پیدا کوو او ته یې ویشې خلکو له ورکې ښځه ورته وایي خدای دې بیخ وباسه د شومپړق بچیه غریب دی اوږې دې وي بس ځان لرې ګټي دا زما مال دی ما راوړی دی ته یې ویشې او ته بیا وایي ګوره د خدای نوم یې واخېسته د الله د نوم نه قربان دا لږه روټۍ کېږه ښه د غریبه خو بیا د خاوند نه یېرې هغه ډوډۍ پې کېښه دا غریب لاړ هلته د خانه بدوشو بله خیمه لګېدلې هلته یې اواز وکړه روډۍ راکړې اوږې مه هغه سړی ښځې ته وایي هله شا به غریب دی د خدای او دغه یو نوړی ډوډۍ او ترکاري راواله ورکړه ښځه ورته ولې ورکړه وی خدای دې بیخ وباسه زما مال دی ما ګټلې ده ته یې ورکړو وی تا ګټلې ده خو ما پخ کړې ده اور ما بل کړې پوکي ما والي تو ما تېر کړې ده ورکه 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 نو ښځه یې ورنه کړه نو دې سوالګري وخندل نو هغه سړی ورته وایي وایي ملګري ولې دې وخندل وایي ومې خندل دی چې خبره مې لوړې غوندې ولیده نو هلته ښځې راکوله خو سړی شوم پړقو هغه را باندې خدای ونیوه دلته ته راکې ښځه شوم پړقه ده هغه را باندې خدای ونیوله نو هغه سړی ورته وایي دا څه ده خندا خبره خو نه ده وایي هغه زما خور ده او دا سپېره د هغه خور ده وایي څنګه چې هغه بشیر جان دی څنګه چې هغه
کړوس دی نو دغه رنګې دا خور هم کړوس ده او ځینې چې زه سخي به نو خور به هم سخي دا خور ده هم سخي هغه هم سخي هغه بېوقوف کړوس دی نو دا هم کړوس ده نو بعد دی که نه چې نسبا د خدای شان دی که ته ورته محنت هم کې او زاري م ورته کوې چې د خدای کور دی د خدای جومات دی مدرسه ده ورکه که نه خو هغه پلار نه پکې دا صفت راغلي پلار کې د نیکه نه دا صفت راغلي خو پیسه ورسره ډېرې په خدای یقین خپې بلې خپې به ګرځي او دا اسقا پوندې به یې نیولي دا اسقا پوندې چې هلکه راشي چې دا پوندې خدای لپاره اکمال وم خدای دې غر کا لږ مال دې دی لږ دولت دی په خدای د دې خلقو د مالونو نه شلېږي مال ته پاتې شو نوسوتا او ټوله ورځ دغه شملې دي او لاوڼ دی او چټني ده ولې که نه بچو لره وړی نو یې په ځان لګوي خدای ته وګورئ داسې مه کېږئ په ځان هم ولګوئ اسراف او تبذیر مه کوئ په ځان هم خرچه وکړئ په بچو هم خرچه وکړئ په ښځو هم خرچه وکړئ ګاونډي له هم ورکړئ کونډو له هم ورکړئ یتیمانانو له هم ورکړئ قسم دی ګورې قسمیت درته دا به نه وی چې یوازې زکات حق دی ان فی المال لحقا سوى الزکات د ترمذي حدیث دی دا چې په ګاونډ کې د کم د لوږې مري قسم دی د دې در باندې حق دی خدای به درنه تپوس کوي ته چرګان خورې قرمې خورې او ګاونډي غریب ترې ډوډۍ نه میلاویږي نن داسې دور دی داسې وخت دی چې خلکو سره د علاج پیسې نشته سلمان ما ته خبره کوله زما زوی وی هسپتال کې چې وم ډاکټر مریض ته وم دارو لیکل چې سار برالو سار که نه نو موږ وی دارو ما خو نه دي راوړه تا ته چې ما پرون لیکلي چې دا دارو راوړه وی پسه راوړم څه دي راسته د خلکو بچي د دارو د لاسه چې پلار او مور سره دارو نشته په هسپتال کې تړتکې وی او لاړل مړه شو خلکو سره د درملو د دارو پیسې نشته ورشه خلک نن د لوږې دونه ګراني ده چې خلک د لوږې مري او بعضې خلک د پیسو د لاسه چوي دا حقونه یې در باندې د دې غریبانانو د دې ګاونډیانو حقونه یې در باندې یو خو مهرباني وکړئ زکات پوره ورکوئ کوتاهي پکې مه کوئ او چې دا کوم په ګاونډ کې غریبانان دي کونډې یتیمانان مسکینان د دوی خیال ساتئ تروړه وړه والا اخلئ ګوړه والا اخلئ غریبانان دي چینی والا اخلئ جامې والا اخلئ په زکات کې مانه پرونه مجلس صاحب تپوس جامې م ورکولی شي قیمت به ولګې چې د دومره پیسو دي دا ورکولی شي په زکات کې وړه م ورکولی شي مثلا تروړه چې په سودا دا دونه تروړه مې ورکړه دا د هغې قیمت دی دا زما زکات شو ګوړه ده مثلا مثلا 500 چې ده چاله ورکړې دا د دونه پیسو ده دونه پیسې د زکات کې لاړه دا ورکولی شي تاسو ورکې دی غریبانانو جزانانو له بدل به د خدای درکړي څومره چې ورکې هغه به درته راځي څومره چې ورکې راځي به نو زه څه ویم درته چې د خدای او د رسول خبرې نو په هغې کې زما د خبرې څه ضرورت دی بخل به نه کوئ او سخا به کوئ ښه انشاءالله الله هم خوشحاله که الله هم خیر و برکت نصیب کړه ښه د قطمن خیلو د کندي یا محمد خان لالا پرون زنومه تلې هم وفات شوی دی الله دې مغفرت نصیب کړي محمد خان لالا ډېر ښه سړی و ډېره موده به ما سره ګوزی ګرځېده او زامن یې 2 کسان عالمان دي یو وفات شو یو شته اوس هم الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د چارباغ د ګل محمد حاجي صاحب مور وفات شوې ده الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ولري مقصود جان بیمار دی الله دې ول روغ صحت او شفا ورکړي نه په دې به څوک نه خفه کېږي موږ د مدرسو د چندو اعلان نه کوو زموږ خپله مدرسه دلته هم روانه ده او هلته کې د یوسف احمد مولوي صاحب مدرسه ده هم روانه ده نو په دې به هېڅوک موږ نه خفه کېږي د مدرسو د چندو دپاره موږ دلته اعلان نه کوو دا خلک نور نه کړو که نه و دا د خپلې مدرسې له چې ورکوي نو دا ورباندې ډېره ده بعضې ملګري د هغې عمرې دپاره روان دي دعا ورته وکړئ چې الله تعالی په خیر ورسوي الله تعالی په خیر بوزي الله د قبول شوي عبادتونو توفیق ولا ورکړي او کوم چې تللی دي امین دی داسې نور ملګري دي
او بادر خان دی عمل تلک بیمار دی دعا وکړه چې الله روغ صحت ورکړي کم چې تللی دی الله دې په خیر عافیت واپس راولي ډېر دوستان دي ما ته وخت هم چا ټلیفون وکړو دعا ورته وکړه چې الله روغ صحتونه ورکړي یا الله مریضان له روغ صحتونه ورکړي خدای مریضان له روغ صحتونه ورکړي الله قرضداران د قرضو نه خلاص کړي الله زموږ فراخه روزي نصیب کړي الله د دنیا او آخر د فتنو نه او د آفتونو نه په امن او امان کې وساتي یا الله د بخل نه وساتي یا الله سخا راکړي پیدا کړي الله د حلال او فراخه روزي راکړي الله زموږ مشرانو بخي الله زموږ په حال رحم وکړي خدای د حاسدین او د حسد نه او د شریانو د شر نه وساتي الله د بد نظر او د بد نظرونو نه وساتي خدایا د هر قسم مخلوق د احتیاج نه وساتي الله زمونږه اسباب تستا په لاس کې دي خدای موږ فقیران یو مسکینان یو محتاج یو تا ته محتاج یو الله د خیر او د برکت اسباب زموږ نصیب کړي او الله د دواړو جهانو خوشحالي نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.